एक्सरसाइज नंबर 9.1 क्वेश्चन नंबर 1 सवाल नंबर 1 की मुख्तसवई फाइंड द लेंथ ए बी इन द फॉलोइंग फिगर असल की मुझे दा फिगर राकड़े रे पदी की नमूने वर्कड़ी ए और बी नमूने वर्कड़ी सीधा दीले नमूने वर्कड़े रे दा दे ए और दीले नमूने वर्कड़े दा से बी वैदा चिकम ए बी दे दा ए बी د دې څه معلوم کا لینث معلوم کا فاصله معلوم کا چې د A نه B پورې فاصله څونه ده دا صرف معلومول غواړي پر خبر باندې پوه شئ نو دا اولنې نمبر سوال اولنې فګر راکړی دا نیغ لاین دی په دې باندې موږ د A B فاصله معلومو نو A B فاصله چې کله موږ معلومو موږ د سیولې کو چې A B او دا اپسولوټ بو کو د مطلب سي ډیسټنس A B ډیسټنس معلومولي مستاسو یاد شي ماته واستویل چې کله موږ د A B ډیسټنس معلومو نو ګوره د اند نه سٹارټ لرکو مطلب د 4 نه بسل لرکو 0 4 - 0 دې څه بولی کو نو 4 - 0 نه سره دي 4 اپسولوټ په خپل ځای د 4 اپسولوټ چې وایي د سره دي 4 نو د A B ډیسټنس نه سره راغی 4 دا 4 څه شو دا شو انسر په دې باندې پوه شئ کنه آسان سوالات دي ښه دا کوېشن نمبر 1 انسر شو کوېشن نمبر 2 ته وګورئ دا فګر وسته دی دویم نمبر چې کوم سوال دی ښه د A په کوم ځای باندې مارک کړی دی په -2 باندې کنه او B په کوم ځای مارک کړی دی په 0 باندې اوس د دې دواړو په منځ کې چې ډیسټنس معلومول غواړي نو دا فګر زه نو باسم دا په بوک کې خو ډایرکټ سولوشن کوم خاطی ته په غور سره وګورئ کوېشن نمبر 2 سولوشن ډایرکټ کوم دویم نمبر سولوشن دویم کې د A B ډیسټنس چې هغه معلومه مونږه ګوره کوم کنه د A نه د B نه مونږه A لرکو دغه شندل د B نه مونږه A لرکو خو نو B پوینټ چې هغه سره هغه 0 صحیح ده -4 لګاو A پوینټ سره -2 او اپسولوټ په خامخا مونږه 0 ماینس او ماینس شي 0 پلس 2 0 پلس 2 نه سره دي 2 اپسولوټ په خپل ځای دا شنه راکوځم 2 اپسولوټ نه سره دي 2 نو A B ډیسټنس دلته سره راغی ډیسټنس د اپسولوټ دا مطلب سي ډیسټنس ها دا ما ویډیو کنه A B ډیسټنس سره راغی 2 راغی نو 2 څه شو انسر بل طریقه ما تاسو ته خو یو ګوره اوس که تاسو دا دوه سوالات شو ها دا دوه سوالات په دې دوه سوالاتو کې د چلې چې په دې کې دا سٹارټ مطلب یو پوینټ په سره په اوريجن دی نه غلاین دی یو پوینټ په اوريجن دی کنه نو ما تاسو ته خبره دا کړی و چې کله یو پوینټ په اوريجن دی بل پوینټ نه دی د قراءه د ډایرکټ اپسولوټ اله مطلب دا 4 دی نه 4 اپسولوټ ولا 4 اپسولوټ نه سره دی 4 راځي دا به ډایرکټ شي ډیسټنس بشي چې کله په نه غلاین باندې یو پوینټ په اوريجن کې دا کوم بل پوینټ چې دا ډایرکټ را اله په د باندې ډایرکټ اپسولوټ ولا بد دا څه شو دا ډیسټنس شو دا شندل کوم یو پوینټ چې هغه په اوريجن باندې 0 په اوريجن دی کنه 0 مطلب اوريجن دی کنه نیو پوینټ په اوريجن دی A پوینټ چې هغه په سره په اوريجن دی A پوینټ نه ک B پوینټ چې هغه په اوريجن باندې نو دا کوم بل پوینټ پاتې شو بل کوم پوینټ پاتې شو -2 پاتې شو کنه د -2 اپسولوټ والا دینه سره 2 راځي دا کیسه شو ډیسټنس شو صحیح ده او د دې ډیسټنس مطلب صحیح لکه 4 د دې A B ډیسټنس چې دینه سره غل 4 د دې مطلب صحیح چې د اوريجن نه دا په 100 یونټ فاصله کې نو 1 2 3 4 د دې مطلب دای ښه دا +4 یونټ په 100 یونټ فاصله کې دا شانتي د دې -2 دا چې کوم بل ګراف ته دې مطلب صحیح چې دا 0 او د -2 دا یو بل نه په 100 یونټ فاصله کې په 2 یونټ فاصله کې 2 دا انسر راغی په دې باندې پوه شئ کنه دا کوېشن نمبر 1 کې دا اولنې جز او دویمې جز دا دي سیو چې دی به یو پوینټ په سبانیو په اوريجن باندې او د بل پوینټ چې دا غي موږ ډیسټنس معلومو ټیک ده ها وځ دی خو وکړي کوېشن نمبر 1 کې دریم نمبر جز دی دا لاین دی په دې باندې 0 دا دې طرف ته پلس ان سي دې طرف ته ماینس A پوینټ چې په کوم ځای باندې په 2 باندې B پوینټ په کوم ځای باندې په 5 باندې صحیح ده دی و د A B په منځ کې اوس موږ سم معلومو ډیسټنس معلومو د A او د B په منځ کې ډیسټنس معلومو نو ګوره د B سره 5 دی د 5 نه بلل کو سو 2 end point نه start point صحیح ده 5 - 2 او اپسولوټ په پیاله 5 - 2 اپسولوټ 5 - 2 سره 3 نو 3 اپسولوټ د 3 اپسولوټ نه سره 3 نو د A او د B په منځ کې کوم ډیسټنس راغی هغه څونه راغی 3 یونټ راغی دا څه شو انسر صحیح ده دا د سکتیم شي 3 یونټ لري ګوره 1 2 3 3 یونټ راغی کنه صحیح ده دا شانتي وسه د دې ډول په منځ کې ډیسټنس معلومه ګوره ها دا خبره څه دی ګوره ما اوس په دې سات باندې تاسو ته چې د دې د ډول پوینټونو په اوريجن کې یو پکې په اوريجن لري ها دا طریقه ده خو دلته کې دا معلومه چې د A او د B په منځ کې ډیسټنس معلومه نو A B به موږ دغه شانتي ولیکو دا شو A B نو B سره -2 -4 لیکو او A سره -7 دا شنه اپسولوټ په پیوالو نو -2 په خپل ځای ماینس او ماینس شي پلس نو -2 + 7 اپسولوټ په خپل ځای -2 + 7 سره راځي 5 نو 5 اپسولوټ بشي 5 اپسولوټ سره راځي 5
د A B ډیسټنس نه سره راغی دا غې نه راغی 5 نو دا A B ډیسټنس 5 چې کوم راغی آیا دا 15 یونټ دی او کنه دی نو چیک کو ګوره 1 2 3 4 5 او 15 یونټ ډیسټنس دی 5 د انسر عشان کوېشن نمبر 5 دی ته وګورئ د A او د B مومنټس کې ډیسټنس نو A B ډیسټنس په دغه شانتي ولیکو نو ګوره end point 2 ده minus 4 लगाओ A सरे minus 3 सही था एब्सोल्यूट बखपल से 2 बखपल से minus और minus plus 3 2 plus 3 एब्सोल्यूट 2 plus 3 ना जी 5 न 5 एब्सोल्यूट न 5 एब्सोल्यूट न सर जी 5 न A B डिस्टेंस सर आ गए अगर आ गए 5 दा इसे शो दा आंसर आ गए आया 15 यूनिट है ठीक है 1 2 3 4 5 और 15 यूनिट है ठीक था वो दल्ते की दायो को दल्ते के द A और द B डिस्टेंस A چې په -1 دی B په 1 باندې دی نو B سره 1 او ماینس A سره دا ماینس د فارمولې دی ښه A سره -1 एब्सोल्यूट बखपल ځای نو 1 بخپل ځای باندې ماینس او ماینس پلس 1 + 1 एब्सोल्यूट 1 + 1 نصر راځي 2 نو 2 एब्सोल्यूट نصر راځي هغه نه راځي 2 نو A B ډیسټنس نصر راغی دا هغه نه راغی 2 نو دای شو انسر وس چیک کو چې آیا 2 یونټ دی نو ګوره 1 2 او 2 یونټ دی صحیح ده دا شو کوېشن نمبر 1 دا شپږ جزونه شو په کوېشن نمبر 1 کې ښه کوېشن نمبر 2 find the distance was فمونګه distance معلومو between the supplements کې each pair of points د هر دوه points په منځ کې دا چې کوم جوړه points اوس ګور دا اولنې نمبر جز راکړی دی دا ونه نه دی دا یو پوینټ دی اوس څنګه پته لګي دا دی اډر پیر نو اډر پیر یو پوینټ دی او دا په کوم ځای کې اډر پیری په پلین کې دا اوس په پلین کې یو پوینټ دی 1,1 دا په پلین کې یو پوینټ شو 3,3 دا په پلین کې بل پوینټ شو یو پوینټ مثال تور 1,1 دا دی 3,3 دا دی د دې دوه په منځ کې ډیسټنس دی معلوم کړو زه ډایګرام نه وباسم ډیسټنس بو زه معلوموم د ډیسټنس په فارموله معلومیږي نو که تاسو خیال کړو پرون ما د ډیسټنس فارموله چې تاسو ته پروف کړی و تاسو یاد شي x2 - x1 هول سکوير پلس y2 - y1 هول سکوير او لپاره به څو سکوير روټ هغه فارموله بدلته استعمالونه پای کې څو x2 x1 y1 y2 دا شنو پک کنه نو اول بزان تر x1 x2 دا معلوم ګوره کدا سو ګوره په اډر پیر کې دا خبر یاد ساتي دا اولنه سي دای x دلته کې دا اولنه سره دا سره x ټیک ده دا دویمه سي دای y دلته کې دا دویمه سره دا د y خدا اولنه اډر پیر د x1 شو دا اولنه اډر پیر د y1 شو x1, y1 دي شو دا دویمه اډر پیر د x2 شو دا دویمه اډر پیر د y2 شو x2, y2 چې دا x1 x2 y1 y2 ته معلوم شو نو ډایرکټ فارموله لیکه را دین هغه ویلیو رااله په فارموله کې لګاو آسان کار دی فارموله سوا ډیسټنس د ډیسټنس په ځای باندې سو لیکم d بو لیکم صحیح شو نو ډیسټنس چې کوم فارموله سوا ادي شوی x2 - x1 هول سکوير پلس y2 - y1 هول سکوير دا فارموله د دې پر ځګینا د x2 په ځای باندې x2 ولګاو د x1 په ځای x1 دا ټول ویلیو غانې ولګاو x2 څه شي دی x2 دے 3 ماینس ته دا ماینس د فارمولې له ماینس په خپل ځای لګي x1 څه شي دی 1 دا 3 - 1 دا به سکوير پلس y2 څه شي دی 3 دا ر 3 او ماینس په خپل ځای y1 څه شي دی 1 3 - 1 دا به سکوير ولګي ها وز بیا دی نه پس 3 - 1 سره راځي 2 په 2 سکوير دا شنه ولګو پلس 3 - 1 سره راځي 2 نو پر 2 بم سکوير ولګو ها 2 سکوير نه سره راځي 2 2 دا 4 پلس د دې 2 سکوير نه سره راځي 4 نو 4 + 4 نه سره راغی 8 راغی و چې کله دیش پر راورسېږي سکوير روټ 8 راغی تاسو به بیا چل کوی دی نه پس د سین سبا پورې 2 انچ یو شانتي چې موږ ضرب کو 8 تراشي کدي 2 انچ نه وي نو بیا به چل وکي دا 8 پر راوري دا به دي سی ولې کې ګوره دا 8 پر راوري دا به د قشن فیکټرز معلوم کی د ټول وړو کې سبا دا په کم انچ کې په 2 باندې 2 4 ز 8 بیا 2 2 ز 4 بیا 2 1 ز 2 نو ګوره 2 انچ به کې پیدا شي 2 سکوير خبر باندې پوه شئ وایي کنه نو د قشن دی بیا ورکه 2 ملټیپلای بای 2 ملټیپلای بای 2 نو ګوره دا 8 چې دا د سی لیکل شم چې ګوره 2 ملټیپلایډ بای 2 ملټیپلایډ بای 2 د سی لیکل شم بیا دینه پس په نیکسټ سټپ کې دا دوه ټوګان چې دا به ضرب کې 2 2 ز بیا د ضرب کو یا د سکوير کې ها دا دوه ټو سکوير وبک پیدا کې ځکه له سکوير روټ ټکنه نو سکوير وبک پیدا کې دا دوه ټو چې موږ ضرب کو دا د سی لیکل شم چې 2 سکوير خبره پوهیږه اخو دا بل سره دا 2 ولیکا ګوره دا ما د په ډیټیل سره وکړو خو دا الریډي د څه قسمه سوالات موږ په چپټر نمبر 4 کې کړی دي چې دا
دغه نه سکوير روټ دا به موږ ختمو ریډیکل چورته ویل کې چپټر نمبر 4 کې د قسم سوالات کړی ها نو ګوره چې کله داري دي ته بدل کو دا سکوير روټ راواله په 2 باندې جدا واره په 2 سکوير صحیح ده او په دې او 2 باندې جدا واره دا دې سره کټ شو د لږ څه باندې شو صرف 2 پاتې شو سکوير روټ لاړو کنه او د لږ څه باندې سکوير روټ 2 په منځ کې سنشته مطلب ملټیپلای دغه ملټیپلای کوم څه ونه لګي مطلب دا کوي نو ډیسټنس معلوم شو ډیسټنس سره هغه 2 سکوير روټ 2 مطلب دا دی د دې دوه پوینټس په منځ کې چې کوم ډیسټنس دی هغه سره 2 سکوير روټ 2 دا څه شو دا راغی انسر دویم نمبر جز 1 کاما 2 4 کاما 5 اوس دې دوه په منځ کې ډیسټنس معلوم زما اولنی ټارګټ صحیح ځان ته x1 x2 y1 y2 دا معلوم کړ چې فارموله کې ډایرکټ پټینګ کوم ها دلته 1 دا سره x1 اوس پوه شوي کنه 2 سره y1 دی کاما ولا کو دا قشنتي ها اورډر پیر دلته 4 دا سره x2 5 سره y2 کاما ولا کو دا اورډر پیر اوس فارموله ولیکه ډیسټنس فارموله چې دا غسه دا دغه شانتي x2 x1 هول سکوير plus y2 y1 هول سکوير دا ولګیدو نو ډیسټنس فارموله دغه شان سکوير روټ په خپل ځای x2 بځای باندې 4 د x2 بځای باندې بیا ماینس ته د فارمولې ماینس ته د x1 بځای باندې 1 نو 4 1 سکوير پلس ها y2 بځای باندې 5 ماینس په خپل ځای y1 بځای باندې 2 5 2 هول سکوير 4 1 سکوير نسر راځي 3 دا بشي 3 سکوير پلس 5 2 نسر راځي 3 دا بشي 3 سکوير 3 3 زار دا بشي 9 پلس 3 3 زار دا بشي 9 9 پلس 9 نسر راځي 18 دیس پورې سوال راورسو دیس دوین سی ګوره چې ضرب کم 18 تراشي شته دي سنسي نشته بیا وی چلو کې بیا طریقې کار سره بیا وی چلو کې دا 18 مدغه شانتی راوالي دا فیکټر دغه شانتی ولګي هو 2 9 زار 18 په 9 کې کنه 2 9 زار 18 بیا 3 3 زار 9 3 1 زار 3 دغه شانتی ولیکو بیا وی چلو کې دغه d = دا بلې طریقه سره ولګي ګوره کم چې سکوير کې غاتی مخ کې لیکه ها 3 × 3 دا د مخ کې لیکه دا 18 نه مطلب می دا 18 د سیم لیکل شم چې 2 × 3 × 3 او د سیم لیکل شم چې ګوره 3 × 3 × 2 کم چې سکوير کې هغه ته مخ کې لیکه 3 3 زار 9 ځکه سکوير کې دا 9 2 زار بیا 18 نو دا د سیم لیکل شم چې ګوره 3 × 3 د سیم لیکل 3 سکوير او ملټیپلای بای دا 2 په خپل ځای باندې اوس به چې وکړو دا سکوير روټ پر اوالو په 3 سکوير وای دا والو او دا سکوير روټ پر اوالو په 2 باندې وای دا والو سکوير د روټ سره کټ شو د لکه څه باندې شو 3 او هغه سکوير روټ 2 دا په خپل ځای باندې دا روانه ډیسټنس دا یې سره راغی دا یې راغی انسر ډیسټنس د دې دوه پوینټونو په منځ کې 3 سکوير روټ 2 دی پرې باندې پوښ ها اوس دې خو کې د دې دوه پوینټس په منځ کې چې ډیسټنس معلومو ناول ځانته دا سره چې ټیک کوس ذکر خدای نه راکاګم ها کراګم زرا راکاګم کرخه به تراکم دا 2 سره x1 دا -2 سره y1 اولنه x بیم y صحیح ده بیا کاما دا 2 سره x2 او دا -3 سره دا د y2 ها فارمولا ډیسټنس معلومو د دې دوه پوینټس په منځ کې فارمولا څه ده x2 - x1 هول سکوير پلس y2 - y1 هول سکوير و د دې دوه په منځ کې کوم ډیسټنس معلومیږي x2 سره 2 دا 2 ولګي ماینس ته ماینس بولېږي x1 چې هغه سره x1 هغه 2 2 - 2 هول سکوير بول وز دلته ګوره وخت کې پلس y2 دلته سره -3 بیا ماینس ته فارمولې ده دلته کې به دا ماینس ګرځنه فارمولې ولګي بیا y1 چې هغه سره -2 دا بیا د قشن لک په بریکټ کې لګي دا -2 د بریکټ د دې لپاره شو او بیا د دې بریکټ چې دلته بن شو ها دا به هول سکوير دلته کې دي ټیک ده نو خو په قرار باندې سټپ بای سټپ حل کوي 2 - 2 سره 0 دا به شي 0 سکوير پلس -3 په خپل ځای ولیکا ماینس او ماینس شي پلس دا 2 به ولیکو دا به شي هول سکوير بیا لاندې دی خو 0 سکوير کې 0 راځي بیا پلس -3 + 2 -3 3 روپے قدر پلس 2 2 روپے دي -3 +2 سره دي -1 سکوير دی په سکوير په ولګو دا 0 په خپل ځای باندې راغی پلس په خپل ځای باندې -1 سکوير نه سره راځي 1 راځي نو 0 + 1 نه سره راځي 1 راغی صحیح ده نو 1 ګوره دا 1 نه دا د شي لیکل شم دا 1 د سین څو ګورځ دوه پیری ضرب کم چې 1 تراشي نو 1 په خپل ځای کنه نو 1 سکوير نه سره راځي 1 راځي نو سکوير د روټ سره کینسل شو څه راغی 1 راغی نو ډیسټنس معلوم شو 1 انسر راغی لیوان پوښوي مطلب دا دی د دې دوه پوینټونو په منځ کې ډیسټنس څونه دی یو یونټ دی صحیح ده Question number 4 3 5 5 3 دوه په منځ کې ډیسټنس معلومو اول بزان ته دا x1 x2 د شیزونو جدا کو ها دا اول لري د څه ویم x1
بیا دا کاما دلته ولګو -5 ته سویم y1 بیا کاما ولګو دا 5 دې سویم x2 بیا کاما -7 ته y2 فارمولا د d دا ډیسټنس فارمولا ولګو صدا دا فارمولا x2 x1 هول سکوير پلس y2 y1 هول سکوير دا ولګیدو ها هو x2 سره 5 دا ولګو ماینس دا x1 3 دا وسه شي هول سکوير پلس هو y2 سره -7 پلس ماینس ته بری کې ډیر خیال کوئ بیا ماینس په لګي ماینس د فارمولې y1 سره -5 نو دا ودا قشن لک په بریکټ کې بن کې ځکه چې الریډي بار یو ماینس شته او هول سکوير دا دغه فارمولې شو نو 5 - 3 نه سره راځي د دې راځي 2 نو دا بشي 2 سکوير 5 - 3 2 سکوير پلس په خپل ځای دا -7 په خپل ځای ماینس او ماینس شي پلس دا 5 بشي دا بشي هول سکوير وزل دکی 2 سکوير 2 زار راځي 4 پلس -7 + 5 نه سره راځي -2 هول سکوير د هول سکوير بولې ها دا بوست شي 4 پلس په خپل ځای -2 سکوير نه سره راځي -2 سکوير راځي 4 څنګه 4 راځي دې ته وځو کېږي -2 هول سکوير نه څنګه 4 راځي دې مطلب دای چې دنه پرې بریکټ کې سری دا 2 پیری ضرب کا -2 ملټیپلای -2 ټیک ده نو 2 چې مونږ ضرب کو دې سره راځي 4 او ماینس چې ضرب کې دې سره راځي پلس نو ځکه دې سي پلس 4 راځي صحیح ده نو 4 + 4 نه سره راغی د دې نه راغی 8 د دې نه 8 راغی او اوس مې په دې سات باندې دلته کې د سکوير روټ 8 والا حل کو دا غن سره راغلی 2 سکوير روټ 2 راغلی کنه دې ستې راغلی دا 8 مونږ دې سې لیکل 2 4 زار 8 بیا 2 2 زار 4 بیا 2 1 زار 2 دا د وچ څه شي دا سکوير شي کنه نو په دې باندې جدا روټ راشي او دا چې په دې باندې جدا روټ راشي دا لري ځکه حل کوم چې اوس مې په دې سات وکړو دا دې سره کټ شي نو دا 2 دی او دا سکوير روټ 2 چې دی کوېشن نمبر 1 کې مو وسو صحیح دا جواب دا شو کې په ایکسرسایز نمبر 9.1 کې کوېشن نمبر 1 او 2 صحیح ده نیکسټ ان شاء الله بیا کوېشن نمبر 3 کوو ها